عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی یو ځل حج ته راغلی دی د حج په دوران کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته څه کسان میراو شو د مصر شکایت ورته وکړو امیر المؤمنین اسرا یو گورنر دی او هغه گورنر دوه کارونه کوي یو خدا د چې په دروازه باندې چوکیدار ساتلی دی چې مال څوک ناراضي یا څوک چې ما سره میلاویږي نو په دروازه ځان سره چوکیدار نن سبا جبه کې ومنګ ورته ګنمین وایو مونږ ورته سکیورټي ګارد وایو په خپل کور سکیورټي ګارد ساتلی دي چوکیداری ساتلی دی او دویم دا د چې نری جامې اغوندي دا نری جامه اغوستل دا په هغه زمانه کې نو پیړې جامې به وي د سرمنو جامې به وي نری جامې اغوندي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه زینا د پولیسو چیف ته حکم وکړ ویلاړ شو د گرفتار کمال راولا هغه ویرال دا گورنر گرفتار کو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خدمت ته حاضر کو معلومات شو تحقیق شو دا دوه خبرې یقیني وي چې د په دروازه چوکیدار ناسو او د نری جامې وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی وتا ته یاد دی بابا به دې سکول زما بابا به ګډ یو چيلې سره ولي وته چې گورنر دی یو علاقې دا ته چا دونه لوی مقام ته رسولې وی اسلام رسولې وتا نه خپل اصلیت هر شو تا نه خپل اصلیت هر شو چې صاحب بابا به ګډ چيلې سره ولي ځکه د عربو به دا کاروبارو دا سپکوي په تور نه د عربو به دا کاروبار د عربیانو قران مجید د دې صفت ذکر کوي نو استا بابا به ګډ چيلې سره ولي او تراله د علاقې گورنر شو تا نه خپل اصلیت هر شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ آرډر وکړو حکم یې وکړو ودل د بیت المال نه شپږ سوا یا 200 چيلې ورکړي او لاړ چې په غرونو کې دا چيلې در شپږو میاشتو پورې دا ګرځوا او دا سراوا او شپږ میاشتې پس به مال راشي زبستا حیثیت وګورم زبستا مزاج وګورم که ستا مزاج د خپل اصلیت مطابق مزاج برابر شوی نو بیا دغه علاقه ستا د لړ ستا گورنری او کنا بیا د کیفیت اقو نو گورنری د لنشته د بیا به د غرونو لګما شپږ میاشتې به ګډه چيلې وسره ولي بیا را امیر المؤمنین ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی زا وسته گورنری کوا زاوسته گورنری کوا تاسو داسې حکمرانی پکاره ده په حکمرانی کې داسې عاجزی پکاره ده داسې اصول او قواعد پکار دي داسې ضوابط پکار دي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ منشا داوا داغه ټول پالیسی داوا چې هر شهري د خپل گورنر سره بلا واسطه ملاقات کول شي د خپل گورنر ته بلا واسطه خپل مسائل وړاندې کول شي دا به خپل علاقې مشر د خپل د علاقې مسائل دا به بغیر د سواسطې نه میاس کې بنه سو خادمي نه به د دې په میاس کې څوک غنمني نه به د دې په میاس کې څوک چوکیداری نه به د دې په میاس کې څوک شفارسي دی برازي او دی به ډایرک خپل مسائل دا به وړاندې کوي د حج په موقع به امیر المؤمنین کې نه اطرافونه به خلک راغلیو امیر المؤمنین به د خلکو کله کچيري ورته ویل کېږي د خلکو مسائل به پاږي کې اوریدل د ارچا مسائل خلکو به خپل مسائل ویلي